ناظرین کرام، ایتیزم یا دهریت چې د الله وجود نه منله، دنیا چې چوره نظام روان ده د خپل روان ده، خپل شپه کېږي، خپل روج کېږي او خپل د دنیا نظام روان ده، خپل برانونه کېږي. دې ته وایي دهریت، یعنی د دنیا نظام په خپل باندې روان ده، د دې چلونکی څوک نشته ده. دا بیماری د حضرت نوح علیه السلام دور نه ونچه تر نن ورځې پورې او بیا تر قیامته پورې دا بیماری به داسې جاری روانه وي او تقریبا زرانو کالو مخکې نه دا بیماری روانه ده او لا پورې چلیږي. خو لیکن فرق صرف دوره قدرې ده چې دا بیماری اوله په مغرب، یورپ او په یونان کې وه او اوس دا بیماری اسلامي ممالکو ته او مسلمانانو ته او خصوصا نوجوانانو چې ډیره زیاته پیلوسلې ده. او الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر. وای دا دهریان وایي چې نه د زندگی د دنیا مګر مرګ ده چې موږ به مړیږو او بیا به زمدي کېږو او موږ هیڅوک نه مړوي، دا زمانه مو مړوي په خپله باندې. یعنی اول موږ پیدا سو، ایغه بعد نوجوانان سو، بیا بوډاګان سو او ایغه بعد خپل په خپله باندې مړ سو. د موږ پیدا کوونکی او د موږ مړونکی هیڅوک نشته ده. ناظرین کرام، دغه عقیده د دهریت والا چې دنیا نظام خپل په خپله روان ده. قدیم یونان تقریبا 2500 سال مخکې بعضې فلاسفرو لکه ایپیکورس هغه د ماده او د عقل قایل و. ایپیکورس دا ویله چې نه خو وخت شته، نه الله شته، نه انبیا شته او نه چې کومه دي د دې دنیا چوک یا د کائناتو چوک چلونکی شته. دا د عقل په بنیاد باندې دا فیصله کړې وه او ایغه بعده په هندوستان چې په زرانو کالو مخکې نه چاروا فلسفه وه چې هغه د الله پاک او د وحي او د آخرت منکر و، چې نه آخرت شته، نه عذاب شته، نه دوزخ شته، نه جنت شته، نه انبیا شته. دا دنیا یو نظام ده چې په خپل باندې چلیږي. او په یورپ چې تقریبا 2-3 صدۍ مخکې ساينس ډیر په ترقي سره چې کومه دي روان ده، نو د ساينس ترقي په وجه باندې دهریت ډیر زیات زور ونیوی. حالانکه ساينس په خپل باندې بد شی نه ده. ساينس تا ته دا ترشوي چې دغه یو کار کیږي نو دا چې په وجه باندې کیږي، لکه نر او ماده سره میلاو سي، کاغه انسانان دي، که جناور دي، که حیوانات دي، که نباتات دي، دا خپل باندې میلاو کیږي او لدینه چې کومه دي افزایش نسل کیږي، جنریشن کیږي. نو دا په څه طریقې باندې کیږي او دا ولې کیږي؟ ساينس تا ته د ریسرچ سوچ درکوي، د تحقیق سوچ درکوي. نور تا ته دا نه وایي چې ته چې کومه دي قانون جوړ کا، تا په قوانینو باندې خبروي او نه تا ته دا وایي چې د دې قوانینو چوک چلونکی نشته ده، لدینه دې نه منې کوي. هغه چې کومه دي د تا فلسفه او د تا عقل هغه تا ته د سوچ موقع درکوي چې بالکل ته خپل سوچ استعمالوه. الله پاک په قرآن پاک چې بار فرمایي فاتبروا یا اولی الابصار. فاتبروا مختلف آیاتونه راغلي دي. نو عقل، فلسفه او ساينس تل دینه نه منکروي، خو چې کله ته دا سوچ وکې چې دا نظام خپل په خپل روان ده، د دې قانون چلولو وال څوک نشته ده، دغه شی چې کومه دي دهریت طرف ته سړی بونجوي. او د دهریت طرف ته نن چې د انسانیت او مخلوق روان ده، د دې وجوهات څه دي؟ د دې چې وجوهات دي، یوه وجه خو دا ده چې تاسو موږ دینی تعلیم حاصلوو، خو چې کوم معیار پکار ده، کومه کوالټي پکار ده، په یغ مقدار معیار باندې د موږ دینی تعلیم نشته ده. کوانټیټي خو ډیره زیاته ده خو لیکن کوالټي نشته ده. په دوم نمبر چې د شکوکو جواب هغه نوجوانانو ته او چې کومو په شکوکو چې مبتلا دي هغه ته نه میلاو کیږي. دریمه وجه علما او نوجوانان چې د یونیورسټیو او د کالجانو والدي بعضې داسې دهریان ایتیسټ په یونیورسټیو چې هغه د دو نوجوانانو په یونیورسټیو چې غلط تربیت کوي او بل طرف ته دو ته صحیح تربیت نه میلاو کیږي. نو ځکه دو چې کومه دي پاته راځي دا نوجوانان. علما او نوجوانانو په منځ کې فاصله د ډیره زیاته، ځکه نوجوانان موجوده ډیر په تیزی سره دهریت طرف ته روان دي. بله وجه دا ده چې د مغرب نه ډیر زیات مرعوب دي دا نوجوانان، چې امریکا، برطانیه، روس، چاینا ډیر په تیزی سره تجربات کوي د اټم والے ټیکنالوژي چې نو نن دولو دین ډیر زیات مرعوبه دي او چونکه هغه دهریان دي نو د موږ نوجوان نسل په ډیر په تیزی سره دهریت طرف ته روان ده. بله سوشل میډیا باندې د دهریت ډیر زیات مشن چلیږي، نو دغه شی له وجې نه نوجوانان دهریت طرف ته روان دي. او اخیری غټه وجه هغه دا ده چې نوجوانان اخلاقی ازادي غواړي.
چې موږ ته د اخلاقي ازادي حاصله سي او د مذهب چې کوم بندن ده مذهب کوم اتکړې او زنجیرونه دي هغه نه د موږ آزاد سو. نوجوان نسل دا وایي چې ما در پیدر د آزادي شراب د آزادي زناګانې غلاګانې ډاکې د هر شای دي چې کومه دي آزادي او د مذهبي چې کومه پابندیانې دي لمنځونه دي تلاوتونه دي زکات ده روزه ده حج ده حقوق الله دي حقوق العباد دي دا د په موږ باندې نه لاګو کېږي. نو دغه شیدو چې کومه دي دهریت الحاد او د الله پاک نه منلو طرف ته د دو رجحان روان ده. اوس د دې حل څه پکار ده؟ د دې حل دا پکار ده چې علما د نوجوانانو سره مینه ډیره زیاته ساتي، خپل جان طرف ته ډیر چکوي، خپل جان نه دی پښا کوي نه. په دو باندې به د الحاد په باره کې سوالونه کیږي علماو باندې، نو دو دا نه ورته وایي چې ته کافر سلی، ته مرتد سلی، ته مشرک سلی، لږ کې د مثبت ذهن او مثبت سوچ ساتي. بل خبر دا چې دا بیماری مخکې په یورپ چې وا مغرب چې وا نه د مسلمانانو کور ته تقریبا دا بیماری د الحاد ول رسیدلې ده. چور اسلامي ممالک چې دي پیغه چې دا بیماری عامه ده، تر دې پورې چې د تا پښتونخوا چې دا بیماری عامه سره ده چې چور غټ شهرونه دي لکی مروت نورنګ بنو کرک ټانک کوهاټ افغانستان پاکستان بلوچستان د ټولو شهرو چې د الحاد جړې چې کومه د ډېرې په تیزي سره روانه دي. نو د دې حل اوس دا ده چې داسې مدارس جوړ شي چې پیغه چې دنیاوي علوم سره سره دینی علوم داخلو مخ نه روان وو، نو دینی علوم یعنی د مذهبي علوم سره سره عصري علوم دا چې په یغه مقدار باندې روان سي چې په کوم مقدار باندې مذهبي او دینی علوم روان دي. داسې مدارس پکار دي لکه ندوة العلماء چې تاسو مشته مفتی شمایل ندوی پیدا ک چې جاوید اختر ته شکست ورک او ډیر زیات کسان د په وجه باندې مسلمان سره. د غرنګي په پاکستان چې جامعه الرشید دا جامعه فریدیه دا داسې نور مدارس دي چې هغه چې د ساينس او د مذهبي علومو دیغه امیزش ده. نو داسې نوجوانانو پیدا کول پکار دي چې هغه د حکومت د عصري علومو وال کالجان دي یونیورسيټي دي هغه ته جوابات ورکولای شي، هغه مطمئن کولای شي او هغه د دې پنجینا چې دو کومه په د جدید علومو ټیکنالوژي نه او د کالج یونیورسيټي وال کوم پروفیسوران دي ایتیست دي بازي په چې هغه نه کوم مرعوبه دي هغه نه دوباره روزي. نو دغه د دغه شی حل ده چې داسې کو ایجوکیشن چې هغه چې مخلوط تعلیم په دې نام سره چې هغه چې دینی علوم او عصري علوم دا په ګډه باندې شامل او داسې نوجوانان مفته دا مدارس راکې چې هغه دینی علوم او عصري علوم په دوه سره دور روشناسي. نو په دې طریقې باندې با ایتیزم او دهریت باندې کنټرول راځي، بل حل عزتمنو د دیوال نشته ده.